دغه سه امام ترمذی واخلا، دغه سه امام بخاری والا. زما عزیزانو د دې خلکو ژوند چې تاسو وګورئ نو دا ځان بدرتا انسان مخکاره نشي چې مونږ څه کړی دي د دین لپاره. د دې وجنه تاسو د طالبانو ته یو عاجز غوندې درخواست کوم. په دې روزه کې ډېرو ځایونو کې ترجمه شروع کی. خدای دې پاره یو پنجابی شعر دی وہی کھریاں کہ نئی باتاں سن کے تے ہوشیار رہی اندھیریاں سن راتاں نیندر سی بیدار رہی. وہی کرا خبریں میں درتا وکڑی خو چې واوري نو خيار اوسېګا ډېر تیارې به در باندې راشي خود خوب نه ورته بیدار اوسېګا. کم سړی چې پکور کې ویښ وي داغه پکور ډاکه نه پریوزي. همیشه ډاکې چې دی هغه د اودو پکور باندې پریوزي. نو لږ ویښ شي د هر چا ها سره ها م ملاوي لږ ویښ شي. مولانا ادریس صاحب دی الله غریق رحمت کی ماته په پاړه چنار کې یو خبره کوله وی چې زه دې وبن ته لاړم نو د شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په درس کې ناستم وناستو ما خدا سي بیروخه غوندې بناستو. ما دا خیال کولو چې دا څه گردانی غوندې ده چې دا گردان به کله ختمي وي. په خدای باور وکا چې د دې بخاری ډومبه شروع چې د باب کیف کان بدء الوحی اله څنګه ده ته کوم دغه کړه الى رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف کان بدء الوحی. په دې لفظ وحی باندې شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه یو نیمه میاشت لګیاو. نو رخ می ورته سم کړو چې دا زما چې کوم خیالو غلطو خطو. بیا غراته د شاه صاحب چې کمی کیسې کړې دي هغه د دومره وخت کې زه تاسو ته چرته بیانول. نو زما عزیزانو یو اول سره تلای ترجمه کول دا ډېر آسان کار دی. پښتو کې تفسیر شته، اردو کې شته، فارسی کې شته، عربي کې شته. دا دی وخت کې ترجمه امی سره هم کولی شي. ولان دی اردو ته وګوري او تاسو به ترجمه کوي. خیال دې تکوا چې هغه خلق کوم معیار د حق نشي چې کوم خلقو برای راس دا دین د جناب محمد رسول الله نه اوریدلې دي. ٹھیک شو برای راس بیا دا دین تبع تابعینو برای راس د صحابو نه اوریدلی. تابعینو برای راس د صحابو نه اوریدلی. ائمه مجتهدینو برای راس، ائمه محدثین برای راس. نن نشپیتا اتیا کالا مخ کې چې کوم د پیغمبر زمانه ته نږدې وو
هغه په حدیث نه پیدا 1500 کال وروسته چې راتیر شو نو زدارو چې خلاص پی پويږي. ستا په دې ملک دام یو فتنه ده چاته چې منکرین حدیث وایي. مولانا یوسف بن نوری رحمت الله علیه دې الله غریق رحمت کی د پرویز متعلق په یو شپه کې د ټولې دنیا د اسلامی ملکونو نه استفتاګانې وکړي او په یو شپه کې جواب راغی او سباله په فتوا د کفر ولګو. نن هغه قسم خلق هم په ملک موجود دي چې حدیث توبه نعوذ بالله د کوسلی ورته وي. دا قسم خلق هم شته عزیزانو. نن په ملک دا قسم خلق هم شته چې امام ابو حنیفه غوندې سړی هغه ته څه ویل لکه غیر مقلد پرېګدا. امام ابو حنیفه په حدیث نه پیدا 1500 کال وروسته روټي خلاص په حدیث پويږي. او امام ابو حنیفه چې پیغمبر ته 50 کال نږدې ده هغه په حدیث نه پويږي. امام مالک په حدیث نه پويږي چې تا ټول عمر د جناب محمد رسول الله په خوا کې تیر کړي. تاسو خیال را په تمام زندګۍ کې امام مالک په مدینه کې پانی نه وي پخپو کړي چې دیس مکه لاندې زما محبوب پروت. حاجی محمد امین دی خدای وبخي هغه به دا شعر کله ډیر وي چې زړګي استرګې لګاوه د قدم لار نه ده حضرت پیخي قدمونه دومره خوار نه ده. تاسو خیال را نو زما عزیزانو دې ته بلک سوچ کوئ. که امام ابو حنیفه ویو که امام شافعی نه پویو که امام مالک نه پویو که امام حنبل نه پویو چا چې یو کم سل کرته الله په خوب کې لیدل یو کم سل زل پختنه ته اخیری وکړه چې یا الله ته پس ډیر خوشاليږي چې زاغه کار وکم. نو الله ورته فرمایل چې به تلاوت القرآن زه د قرآن په تلاوت ډیر خوشاليږي. زمونږ د ملک یو رواج دی د روزه په درويشتمه شپه د سوراتونه وي تبارک الذی وي کڅ وي. نو ما نه پرون چاته پوسو کوي چې دا روزه کې دا څنګه چل ما دا خبره نه ده پارام کېنا وی چې دا چل څه دی. ما حدیث کې راځي چې د شپې څوک سملی او تبارک الذی وي او دې ودشي او مرشي دا تبارک الذی به د قبر ته عذاب نه پریږي. دا تبارک الذی به د په قبر څوکیدار ولاړي. نو ارسه ارش په به وي دا په ومه شپه په درويشتمه شپه په وشتمه شپه دا کیسې مثال کومه مليانو چا په یو رنگ کې ځان له دکانداری جوړه کړې ده او چا په بل رنگ کې ځان له دکانداری جوړه کړې ده. تاسو خیال راغی خبر اصلي داسې ده. تاسو خیال راغی نو عزیزانو دې ته بل خیال کوئ. تقلید د مذهب معین دا واجب دی. تقلید تیر ورځو کې طالبان راغله ما ته وی چې راځي تا د مولانا امام شاه سے مدرسه کې ویری دا تقلید خبره ما زه پښتو نه پوي وی چې څه پويږي ملکل معیه بالعربیه ما ته وی چې انا نه پوي انا نه پوي معلوم ته نه پوي انا نه پوي. تاسو خیال راغی نو بیا مې ورته داسې دی غوږ نه ونیو ورته مې وی چې بچیا حال خود ادا دی چې عربي کې 15 خبرې نشي کولې او ته ما سره په تقلید باندې بحث کې. نو دی وجنا لګ دا طالبان مهرباني وکړي لګه مهرباني وکړي چې
سړی اول تلی هغې نه پسته تی بیا سبق وایي. مونږ چې کوم بزرګانو نه سبق ویلی دی او کوم بزرګان ما لیدلي دي زه درته څه ووایم څه درته ووایم. دې کمره کې ناست وو مفتی محمود صاحب دی الله غریب رحمت کی ما ته ویل لکه زه چې ځو غلجو میا صاحب ته ځو ما له څه کوئ وې زه هلته چکر وو روان شو موټر کې ما ته وایي چې یو خبره درته کومه خو ته خو اناړي غوندې هسې نه چېرته میا صاحب بیا تنګ کړي ما جیغ زه غږ نه کوم خو راته یې وکړه نو تازه راغلی و مدینې منورې نه نو ما ته په موټر کې وایي چې صوفي جمیل د روضې مبارکې خادم خاص دی. هغه راته په مدینه کې پوښتنه وکړه چې ستاسو په پاکستان کې میاو دا څوک دی؟ وی ما ورته ویل چې زمونږ ورور دی زمونږ ملګری دی. وی راته وی چې زه روضې مبارکې ته ولاړم صلات و سلام می وی او رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو او مال پټکی راکو چې په دې قافله کې میا محمد جان را روان دي دا پټکی هغه ته ورکړ. وی ما چې سترګې پرانیستې نو پټکی زما لاس کې پروت و. وی ما بس واغستو چې سحر شو په موټر کې سور شم او 10 میله قافلې له مخې له ورغم چې ورغم قافله مې روکا وکړه او ورته مې چې تاسو کې میا محمد جان کم یو دی؟ وی خلکو راته وی چې دا دی. وی ما چوکتو چې هو چې دته پټکی نه ورکوي بل به چاله ورکوي. وی یو طرف ته مې کو ولا مې ورکو چې دا بیګا ستا امانت رسول الله صلی الله علیه وسلم را کړ. هغه د واسکټ دی جیب کې واچول او راته وی چې دا خبره مفتی محمود سے په لار ما ته وکړه چل تلاړو خبره چې خلاص شوې زمیا سے پسې شم چې هغه تاسو سره یو امانت ته ما ته وخی. وی چې څه شه دې مالا پټکه هغه مفتی محمود ته تاسو کته مفتی محمود ما ته تاسو کوي معلم یا صاحب والله کدي پریدم په خدای باور وکي په داسې ځای کې ولاړم چې 45 کاله پکې قال رسول الله ویلي شي او دروغ ویل د ایمان تاوان دی. 3 کاله ورپسې ومه 3 کاله خو اخیری راته وي چې زما د کور د بدعت اډه ولې جوړه کچا ته پته ولګي چې دې کې د رسول الله سم پټکې دې خدک به د دیوالونو صفای سو ګور ته سجدي لکې سو بسکې نو زما کور بدعت خانه ما جوړاوه ما تنګوا مال پټ غوندې راته وخایا تیرالم د شپې لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کلمه دې زما قسمی چې د شپې په خوب کې پټکې راوړو راته وخود ما ته ودا پټکې دې وی ګوره خو خدای ته وګوره چې تنګوا مې ما سحر ورپسې بیا لاړم غلجوتا د زمانو نه پښتنه وکړي چې بیا لاړم ورته مې مالجی ما خو په خوب کې نو ویلي چې ماته وخایا په وی خبراته خه په زلګ نه جوړایم کنه چې خشمه بیا وګورو چې وفات شو هغه شی چې ماته په خوب کې خودل د مړای نه تاو چې کفن کې مې وکړو سو وخت کې خور ته ځان سره یو زما عزیزانو د غورغشتو مولانا په دې کوستا کال کې شپه جلسه چې ختمه شوه مونږ ور سره ناستو 1 بجه